زما انسان کې دوی جړ چې نبی علیہ السلام وي چې الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان د شعبو د ایمان د حصونه یو لویه حصه ده. ځکه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جهاد ته روانو، دا هغه صحابي دی چې په اسلام کې د ټولو نه ډومبې، په جهاد کې د ټولو نه ډومبې تیر دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وشته دی. معنی د ټولو نه ډومبې کولې د سعد بن ابي وقاص وشته ده. د ده په رهنمایۍ کې جهاد دا صحابه روان دي، او چې چا سره جهاد کوي هغه ځای د عیسایانو دی. عیسایانو ته پته ولګېده چې دا شاګردان د نبی علیہ السلام دې سره خو د خدای امداد دی، د دې راپرځول ډېر ګران دی، دې له ماتې ورکول ډېر ګران کار دی. په دې ټولو کې یو لوی پادري و، هغه دا تدبیر جوړ کړ چې په دې کې به بې حیایي عام کړو، دا به د ټولو نه لوی شکست دی ته زما محترم. هغې ټولو دا فیصله او دا دغه وکړه، ټولو د هر چا د کور نه یوه نوجوانه حسینه جینۍ راویسته او کپړې ورته داسې واچولې چې مائلات ممیلات، داسې کپړې وې چې خپله به مایله کېدې، ممیلات خلک به ورته مایله کېده. چې کله داسې بربنډې عریانې ښځې بار ووتې په جهاد کې، سعد بن ابي وقاص سره د صحابو دا تماشه ولیده، اعلان یې وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. او ایمان والو او صحابو ټولو ته ویم ټول سترګې ښکته کې، قسم دی الله تبارک وتعالی به شکست تاسو په لاس کې. وایي کله چې صحابو سترګې د رب د حیا د وجې نه ښکته کړې، کومې ښځې چې بربنډې راوتې وې هغه ټولې ښځې ورته په غنیمت کې الله مې راوکړي. ټول سبحان الله سبحان الله. دا ورب وایي تا زما نه حیا وکړه، د حیا ثمره زما محترمو دا وګوره، د حیا وکړه د رب نه. که نه مونږ وایي که نه که انسان ګناه کوي که نه حتی الامکان دغه دی چې یو علت به ده کې نه ده کې به حیا نه نو ځکه به ګناه کوي. تاکہ حیا پیدا شوا ذرا شتا تا حیا د نبی علیہ السلام مبارک ویم، تا تا حیا د صحابه ویم. کله چې مکه فتح شوا او نبی علیہ السلام مبارک په مکه باندې راغی، ټولو زنانو د مکې ټولې زنانو دا ووې چېرې اوس په زموږ عزتونه لوټ کېږي، چې کله دشمن حمله وکړي ورشي د ټولو نه مخکې زما محترمو په زنانو باندې ورځي. د زنانو دا تصور و چې بهی نن مکه فتح شوه، محمد او د هغه چې څومره ملګري دي نن به زموږ عزتونه تار تار شي، دا د هغې ګمان وشي. لیکن آقای نامدار محمد مصطفیٰ ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله مکې ته تشریف فرما شو، د ټولو نه مخکې اعلان یې وکړ. قرآن کې الله وایي من دخله کان آمنا، څوک چې بیت الله ته دننه شو دی په امن شو. بل څوک چې د ابو سفیان کور ته دننه شو دی په امن شو. دریم خبر څوک چې خپل کور ته ننوت ځان پسې کونډه دننه ولګوله دی په امن شو. زما محترم خلکو ځان پسې کونډې ولګولې کورونو کې ناست، ډېره زمانه تېره شوه. زنانو وویل چېرې دا دشمنان راغلي دي که نه، ماشومان یې ولېږل بار. چې ماشومان یې ولېږل هغې وکتل آقای نامدار محمد مصطفیٰ سره د خپلو شاګردانو صحابو جهاد هغه زغرې هر څه ایښي دي، د بیت الله نه تاویږي را تاویږي. ماشومان وایي اخو د هغه کوټې نه تاویږي را تاویږي، بیت الله چې دی او تورې ایښي دي. دی حیران چې دا څنګه خلک دی، دی حمله وکړه مکې فتح کړه، لیکن زموږ عزت دی په داسې ځای هغه د آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم شاګردان. بیا ټولو چې دا وکتل چې بهی زموږ عزت محفوظ دی، ټولو زنانو اعلان وکړ قسم دی چې د محمد په لاس باندې بیعت کوو. یوه زنانه نبی علیہ السلام ورته چې بیعت کوي، یوه زنانه راولېږه، ټولو ته نه کوم. یو زنانه یې راولېږله، ځان دی پړونې کلک تو کړی دی، د سر نه واله تر خپو پورې نه ښکاره کېږي. چې نبی علیہ السلام مبارک ته تپوس کوي بیعت ته تیار یې؟ وایي چې تیار یم. ټولو زنانو دپاره وایي چې تیار یم، خو شرایط دي د بیعت دپاره. تاسو ته بیعت کوم خو شرایط دي. هغه ورته چې وایي د ټول نه مخکې الله تشرکنا بالله شیئا، چې الله پورې به شریک نه نیسئ. دا زنانه ورته ډېر نیغ نیغ جوابونه کوي نبی علیہ السلام ته. وایي موږ له مخکې بوتانو سره کړل چې اوس به شریک جوړ کړو، اوس بس د یو خدای عبادت کوو. دویم ورته نبی علیہ السلام مبارک وایي ولا تزنین، زنا به نه کوئ. دی وایي دا ورته د زنانه ورته جواب کې څه وایي؟ وایي موږ د غټ کور خلک یو، موږ
مونږ چې کوم دی نو حیادار خلک یو د زنا او دا شرایط مونږ ته مه وایه. نبي اسلام حیران دی چې شرایط مو اوري او نه خبرې کوي. ولا تقتلن اولادکن، دریم شرط دا دی چې اولاد به نه قتل کوئ. زنانو ته بیا جواب کې څه وایي؟ وایي اولاد مونږ نه قتل کوو، مونږ رالوی کړو تی په جهاد کې قتل کړي. نبي اسلام حیران دی چې بیا ادب کوي او ماته نه خبرې کوي. بیا ورته نبي اسلام ولا تسرقنا او غلا به نه کوئ. نو دا زنانه خو ډېرې چې کوم دی ناقص العقل دي. زه اکثر وایم چې په کوم کور کې د زنانه بادشاهي ده او په کوم کور کې د زنانه مشري ده، هغه کور د قیامت د سبا پورې نه سمېږي. که چا وي سم دی راشه ماله دلته بره ناستې ماته وایي چې پلانکي کور کې د زنانو دغه دی هغه کور سم دی. مشري د سره زنانو شته نه نو ورته وایي د الله رسوله د غلا خبره چې اورېده، وایي د الله رسوله غلا خو نه کوو، خو زما خاوند ابو سفیان ډېر زیات شوم دی، که د هغه نه پیسې پټومه نو خیر دی. دا ښځې ټول د خاوند دا سره پټې لارې باندې وکړي، خو چا ته پته شته او چا ته نشته، په ښکارې ورکوي بیا به د غلا نه کوي. نو نبي اسلام پوه شي چې د ابو سفیان بیبي ده، وایي هندۍ نبي اسلام ورته ووایي او دا هغه ښځه ده زما محترمو چې دې د نبی علیه السلام مبارک تر امیر حمزه رضی الله عنه په غزوه کې چې کوم دی شهید شو، دا شونډې ته کټ کړې وې، سترګې ته ایستې وې، مخلې وله کړې وه، غوږونه ته ایستي وو، دې وله سینه سینلې وه، دا زړه اوس اینې ترې ایستې وه، هغه اینه کې تار اچولی و، هغه زړه کې تار اچولی و او دې هغه تار غاړې ته اچولی و، د هغې اینه او زړه غاړې ته اچولی و، ګډېده د هغه ښځه و زما محترم. نبی اسلام مبارک وی هندې ته نه تا غلی چې زما تره نه دی اینه ایستې و تا پې چکونه لګول. د نبی اسلام مبارک تر سره ډېر زیاتې شو. نبی اسلام چې هغې باندې کوم جړل وایي د دې د چا په وینا باندې چې وحشي ابن حرب یې نوم و، د نبی اسلام مبارک ترې چې شهید کړی و، وایي مفلې وله کړې وه. کله به چې نبی هغه ایمان وروړه، نبی اسلام مبارک ته به مخاطب شو. نبی اسلام ورته وحشي ما ته مه مخامخ کېږه، قسم دې د رب په ذات مې د قسمي ما ته د خپل تره هغه پرې کړې شونډې یادېږي ما له مخې نه مه راځه. زما محترمو داسې ظلم یې ورسره کړی و چې ټول اعضا یې ته کټ کړي وو. نبی علیه السلام ژړل، وایي زما دا تمنا ده چې د حمزه دا جسم کارغانو مارغانو ته واچوم، هغې وخوري چې د قیامت پر ورځ هر سړی د خپل قبر نه پاسي، لیکن زما تره د مارغانو د ګېډو نه چې کوم دی نو راوغورځېږي او زه وینم چې امیر حمزه چې کوم دی نو د مارغانو د ګېډو نه راووت. زما محترم خو نبی اسلام مبارک وي که دا کار مې وکړ قسم دی بیا به خلک مړي نه دفن کوي. نو هغې داسې هغه شونډې او دغه وینې چې کوم و هغې سره یې زما محترمو دفن کړه. د هغې تر سره داسې بچ و. دا هغه ښځه وه چې د نبی اسلام مبارک د تره په اینه کې تار اچولی و او هغه تار یې بیا غاړې ته اچولی و، منډې به یې والې زما محترمو. نبی اسلام ورته یې هندنې وایي الله رسوله ولې نه دې چې وکتل چې نبی اسلام مبارک خو وپېژندم د الله رسوله ما ته معافي کېږي. نبی اسلام مبارک ورته څه وایي؟ زه یم اگر اکثر د هغې دغه نه و ښکاره شوي نو هغې حجاب کړی و، حیا یې کړی وه، لیکن حیا د ژبې په وجه باندې ښکاره شو. زما محترمو بې حیایي په ډېرو طریقو باندې ده. داسې نه چې سړی دې بربنډ ګرځي نو دګنې دا بې حیا دی. بې حیایي د ټولو نه لویه بې حیایي دا د ژبې ده. نوجوانانو مجلس وګوره داسې کنځل کوي، وایي ستا خور او ستا مور، ولې هلکه خور او مور داسې یادوي ته به یې مړه قسم دی که څه ویم نو اوس بیا ممبر دی بیا بده خبره ده. په مجلس کې به ناستې قسم دی د یو بل خور او مور او ښځې به یادوي. د ټولو نه لویه بې حیایي خو د ژبې ده. ځکه نبی اسلام مبارک وی لکل بنی آدم حظ من الزنا، انسان هر اندام زنا کوي. العینان تزنیان و زناهما النظر، دا سترګې هم زنا کوي، د دې زنا بد کتل دي. والاذنان تزنیان و زناهما السمع، دا غوږونه دې زنا کوي، د دې زنا بد اورېدل دي. والیدان تزنیان، زنا لاسونه هم کوي، د دې زنا بد نیول دي. والرجلان تزنیان و زناهما المشي، دا خپې هم زنا کوي، بد ځای ته دا چې کوم دی زنا ته زما محترم د انسان هره حصه چې کوم دی زنا کوي، د انسان هره حصه بې حیا کېدی شي. دا مه وایه چې کپړې مې ویستې ښځه بربنډه ګرځي، دا بې حیایي ده. بې حیایي د ټولو نه ستا هر عضو بې حیایي کوي زما محترم.
داسې ناستې مجلسونه کنځلې کوي بې حیا الفاظ وي د مشر کشر لحاظ پکې نشته زما محترمو دا نه ګوري چې دا سپین ږیری دی د ده نه خو قسم دی رب لم حیا ور دی دا نه ګوري چې دا مولوي صاحب دی د نبي اسلام مبارک تاج په سر کړی دی مخکې راځي که سکاو کې ناستو ما قسم دی د محمد علي صاحب داسې ناست زه اوس ناست یم چې ګوري او ناست وي حجامت وکړه داسې بنداس ورته وایي صرف یو کس ما لیدلی و د محمد علي صاحب په سکاو کې قسم دی چې زه ولیدم وایي چې کوم دی نو چې ولید دی نو حجامت یې که ولاړ واپس ما وی ربا زما نه حیا نه کړې د دې محمد د پټکي نه د نبي اسلام مبارک د تاج نه حیا کړې د رب ته حیا وکړه قسم دی نو ته دعا موږ نه حیات نه ده قسم دې د علما مخکې داسې خبره کوو ته به وایې که نه دا ویله چې دا عالم دی د نبي اسلام پټکي په سر کړی دی داسې خبرې د علما مخکې کوم جي د حیا وکړه چې دا سړی د چا په ګدۍ ناست دی د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چې په تشریف فرماو قسم دې صحابه و داسې ناستو علما کرام فرمایي چې په سرونو باندې به مارکان ناستو خو دې د باندې دي نن تا نه حیا تلې ده نن تا کې حیا نشته ستا په خوله کې حیا نشته ستا په سترګو کې حیا نشته سترګې دې بد کتل کوي ستا په لاسونو کې حیا نشته لاسونه دې بد نیول کوي ستا خپو کې حیا نشته خپې دې بد ځایونو ته روان دي د ما محترم خبره دې پورې کوم نبی اسلام مبارک وي الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان د دویو حصو نه یو حصه ده